सलाम आया पयाम आया झुकाओ नजरे बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया ज़हे मुक़द्दर خپل وجود را پیدا د دون نه یادې او زنده یتیم را مټ کې دی به په هر سا کې یادې یعنی دا په خپل ما کتلی فاروق صاحب شهید کړي شو په دې دنیا کې نشته خو هغه یتیم تر اوسه پورې د خپل خپلې نه خپل کتاب نه یادې او هغه فاروق کوي عرض دا کوم چې نن تاسو راټول شوي د یو یتیم د سر د پاره قبر رڼا کې قبر خپل کدی ودرېږي او کله کې درود شریف له خدای غلي ونی یتیم یوسف ضرور درېږي دا تاسو ته قسمیه وي موږ د تیارو خلک راځي چې قبر رڼا کوو اوس د ماشومان لپاره خدمت فاؤنډیشن لا چې دوسري وي تاسو ته بلنه درکړې تاسو مراله تاسو مشکور زه هم رااله खड़ा हुआ हूं और ये अलखिदमत के कारकुन जो आपके सामने झोली फैलाए हुए हैं ये जो दामन फैलाए हुए हैं ये कोई अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नहीं मांग रहे हैं ये कफालत यतीम की बात कर रहे हैं और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको कफालत करनी हो अपने बच्चे की तो आप किस तरह करेंगे उसे कैसे आसाइशें देंगे उसके लिए कैसे नेमतें जो हैं उसके कदमों के ऊपर निसार करेंगे तो मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी आज हम उस सोसाइटी में हैं एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए مالت کوم په دغه سي آغاز الته څلور کاله مخکې شو په دې وخت کې 11000 یتیمانو کفالت الخدمت فاؤنډیشن په پاکستان کې کوي دغه دي کې نه زما مشران زما به دا خواهش یو گزارش دوم داده چې یو قسم چې خدای دې وستر کړی دی څومره تاسو اولادي د خپل اولاد سر صدقه ورځوي دا د دې کفالت په دې نسبت سره په دې شرط وسم وي خدا کو ورځوي چې تاسو سره بلا نوم د 400 ضلع کې دا خواهش ته پلانینګ هم دی مشوره کړی دا چې په 400 کې موږ ان شاء الله د 200 یتیمانو لپاره یو آغوش کړو عارف غیر به جوړو تیر کالم دي جسیم بھائی نور حسین بھائی د سجاد بھائی ټیم دی باندې مشوره کړې و خو موږ په کامیاب نشو دي د اراده ده تاسو تعاون موږ سره وي چې دې کال د آغاز وکړو دې تیر کال خبر تاسو شیر کوم کوارټ څنګه یو وړو کې ضلع ده زموږ ته کې دومره تاسو وو چې وسایل زموږ ټیم سره نو خو مرګور په اخبار کې اشتهار ورکړو چې آغوش کوارټ جوړول غواړو سوکرا لازم راکې تاسو یقین وکړئ په سبب باندې زموږ د خدمت فاؤنډیشن قاسم مشران یې تخفور شو او د 7 کروڑ روپیو مکه چې لله بالله من تراکا او بیا په دې کې دومره خدای پاک برکت واچولو شاید افریدي زموږ د وطن یو ډیر وی ممتاز کلاړي دی بیرلکونی کلاړي دی هغه زموږ د پیښور آغوش تراغو هغه چې کوهاټ کې جوړوي نو زه به سره تعاون کوم کوهاټ له 50 لک روپیو اعلان وکړو اوس 6 تاریخ باندې بیا پروګرام دی بیا ولا تعاون کوم زما د خبرې غرض دا چې داسې خلک شته دي چې زه ورته ورسو 400 کې هم بلوه پیمانه داسې مشران وي داسې د دې علاقې درانه خلک وي چې هغه انفاق فی سبیل الله وکړي خو ځګیدې چې زمو استاد راتک هغه ته نشي نو ځکه د خپل ټیم ته وین ناس خپل مشرانو ته وین چې خپل وس مطابق یو یتیم ضرور منئ خو ځین د دې خبرو ختمېدونه پستا 15 منټه لس منټه د پروګرام دوران کې پلس ماینس وکړي تاسو په وینا به ضرور داسې خلک وي کا په دې وطن کې او که وطن نه بهر وي تاسو فیملی ممبرز وي چې تاسو دا پیغام ورسوي چې راځي یو یتیم کفالت وکړو د دوه یتیم کفالت وکړو د درو یتیم د دې په نتیجه کې به الله تعالی تاسو په وینا خپل به یو کول شي تاسو په وینا باندې د دې ته به وسط ملو شي دا د خدمت فاؤنډیشن پوره پروګرام دی د دې لپاره الله د نبی ظلم سیرت کې خوشخبریان موجود دي قران عظیم الشان کې سورۃ دهر کې الله تعالی د جنتیانو ته د غیر رتبو ذکر کړی دی چې دا د ورته ملاويږي او بیا هغه کې د الله تعالی د فرمایي چې دا کوم خلکو ته د نعمتونو ملو شو دا کوم خلکو بسم الله الرحمن الرحیم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا چې دا خلکو چې د باد په محبت کې به دوی خوراک یا ما د خپل کول خوراک به ورکول داسې به وي دا خلکو ته مسکینانو ته یتیمانو ته او کېدیانو ته ورته به چې تاسو له دامونږ د ارس کو دا د پاره د الله تعالی د رضا تاسو د دې اجر او بدله نه غواړم عزتمندو دا د الله مونږ باندې احسان دې چې راوستو توفیق راکو اوریدو او بیا اوریدو نه پستا دي خپل کردار ادا کولو الله تعالی نه دعا کوم چې الله تعالی زم مال هم او زم صلاحیتونه قابلیتونه دا خپل رضا په مخلوق
پکا خدمت کی استعمال کی اخرنه آیات تاسو ته د عیسی ما ولې خبر ختمه ما کوم خبره چې تاسو په تاسو لپاره مکه یو پیغام دی قران عظیم الشان کې الله تعالی فرمایي چې الله تعالی وایي چې هغه خرج کوون کی د پلار کې نو ما رزقناهم ينفقون چې سما درکړي د پلار کې خرج کوي خدا در کول نه مراد صرف مال نه دی بلکې الله تعالی چې صدر کړی ستاسو صلاحیت ستاسو قوت ستاسو اسکل چې ورته موږ د دل او دماغ قوتونه دا د ما پلار کې خرج کوي مطلوب هم دا د خدمت فاونډیشن هم دا غواړي الله ته مطلوب دا دی چې صرف د مال خبره سره نه کوو خدای د لسه حیثیت درکړي کوم درجه او سټیټس درکړي دي کوم قابلیتونه درکړي دا د مخلوق د خدمت لپاره استعمال کوي په دې به ان شاء الله موږ ټول تاجر ملابي